بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لب خان شیرپو یم، کیمرامین نصر یاسر خان دی او حاضر یم ستاسو په خدمت کې دغه خویندو میندو د وړاندې. یقینا نن اتیشتمه روژه ده که نه؟ اتیشتمه روژه ده او په ټولو روژو کې چې کوم دی نو نننۍ روژه موږ داسې محسوسوو چې نن پکې موږ کار ډېر زیات وکړو. ډېرو کورونو ته پکې ځان ومرسوو، ډېر ځایونو ته پکې لاړو، دفتر ته چې رالو. خو دې کې داسې زنانه دي چې په دویم ځل، په څلورم ځل، په پنځم ځل راغلي دي. په دې کې داسې زنانه دي چې هغوی له موږ یو څیز ورکړی دی نو دویم هم ورپسې ورکړو. داسې زنانه دي چې هغه کور کې دومره نفر دی، دې کې داسې زنانه شته چې 9 بچي دي، 8 بچي دي، 12 بچي دي. بدمرغي ده د چا چې وي خاوندان مې بیمار دي، څوک وایي پالج واخلي دي او څوک وایي چې هېڅ درک نه لګي. زه لومبنی چې کوم دی ښې انټرویو کومه، د هغې هر څه باوجود چې کوم دی چې یاره موږ د حقدار وو او ډېر پکې د 3 کالو نه 5 کالو نه 4 کالو نه مسلسل چې کوم دی هغه راځي. په دې روژه کې داسې زنانه دی کې دې وخت کې موجود ده چې 5م ځلې دی، 4م ځلې دی. اورې خو دا مور وایي دا ما مخکې که راشه مور دې خواته ته روژو ته نه زارېږي چې روژې درکړمه. کوم ځای ته؟ دا تنخوا زوره کندیز بیا زلمی بچی نشته مورې چې وی نو ولې راتلم دلته کور دې پردي راخارونه یکته نو ضرورت دی نو ولې مې نه چې راتلم بیا نه مرګ مې سپاتې شي راجونو امرو خدمتونه مې کول دا خدم مخامخ ده نشم کول یو څه لیوانې زوی مې راغلی بیا لار پیدا او نه راغلی مو دا مې لومبي راشه دی خواته بیا پریشان وکړي دا والا بس جون درکا دوا کوي خلکو ته. ها صحیح ده. ها ادي خوشی دی خو د کوم ځای ته؟ چینی. ها چینی. څو بچی دي؟ 15 جنا کې 2 لکان و خاوند کله وفات شوی؟ یو 4 کال هبه کی. تاسو ګټه وټه څه ده؟ بس 300 روپے ګټو هم کله یو کله نه 300 څه ګټي؟ ګوډ. څو ګوډ کوي؟ هغه یو ځای می زلمی دي؟ نو لې زلمی نه لیکو. ها جنا کې لونه مې مشرانه وي. ها کور خپل دی کارې په کور کې نو دلته مخکې ولې نه راتلی؟ چا ته پته نه راکړې نو پرونه ته چې ویو روژه څنګه تېره شوه ستاسو؟ بس شکر دې بس ښه تېره شوه خوا دې ښه باندې. ښه راشه دا ول او دام والا. ها راځه دې خوښه نږدې شي. د کوم ځای تاسو؟ د سروراباد. سروراباد کونډه یې؟ څو بچي دي؟ یو زوی 3 جنکې. خاوند دې کله وفات شوی؟ 5 کال شو. ګټه وټه هم سره بس پلار راله راکړي. نور سره دلته په لومړي ځل رالي؟ نو بس د لومړي ځل ګاونډیانو راته وی رالم. څونه موده شوه چې خاوند یې مړ دی؟ 15 کال. 15 کال. دا وایه ښه او دا وایه ادي خوښه. تاسو؟ چینی. څو بچي دي؟ 4 خاوند دی وفات شوی دی کله؟ 2 کال شو. 2 کاله. ګټه وټه هم څه ده؟ جنکې مشران دي ماشومان وړي یو خیر زکات یو بل لاګي دلته په لومړي ځل رالي هلکه زکات درکوي. روژه ماتې څنګه تېرېږي؟ بس خدای په ځل دي بس ګزاره کېږي الله پاک بس راکوي راله. کتونکو لکه داسې کونډې وي که نه چې د ګټې وټې څه نه وي، ماشومان بچي وي نو موږ او د ګټې بلکل څه نه وي نو موږ وایو چې هغې له موږ دا څیز ورسوله دې خواته شه. ستاسو څو بچي دي؟ زما 15. او د کوم ځای؟ چینی. او خاوند هم کله وفات شوی؟ 2 کال برابرې. نو ستاسو ګټه وټه څه ده؟ زموږ څه دي واړه بچي مې یو بل لاکوي. وروڼه خویندې شته ټول غریبانان دي، ټول ټاټکي والا دي. بچي خو به کله څه غواړي؟ ولې نه وي سکول ته ځي؟ دلته په لومړي ځل رالي؟ دا عمله ښه ته مورې؟ جی بس زموږ د بدوانو کلي کې اوسېږو او 2.5 کاله مې د خاوند شو چې وفات شوی دی. دغه مې مشر زوی ولاړ دی دغه او یو مې د غېږې د 15 جنکۍ دي، د 14 کالو مې مشره لور ده.
د هغې نه نورې وړې وړې دي بس لکه یو الله ما سره دی هېڅ سره م لکه نشته دی دلته په لومړي ځل راغلي لومړي ځل رالم روژه په خولې بېایماني نه شو کور مې خپل دی دروغ نشم ویلی دا واله ښه او دا واله نه ده ښه ته زه واده شوې نه یم دغه شان یوازې یم او وظیفه ما راکوي او هغه په هم سړو یو کس مې خبره هم نه څه راکوي وروڼه مې نه راکوي څه هم نه راکوي او دغه چپس ځان له خرڅ کړم یا خرڅ کړي یا نه خرڅ کړي او دغه شان د خدای په سره ناست یم یو کس مې هم خبر نه وي دا واله دا باندې او دا واله شا ها کونډه یم دغه سیم ځل دی دی لیوني بچي مې دي او بس یم او چې روغ یم او چې خدمت کوم او چې بیمار یم یا اوس سیم ځل دی اوس مې دا درېیم ځل دی درېیم ځل دی ښه دا واله دا هم واله شا ښه عادي خسته شه ښه جي ستاسو سیم ځل زما را څلورم ځل دی روکې زه کونډه یم او ور ځل چې راغلی یم شکر الحمدلله ښایسته دواګانې دي تشه رنې یم پرېښې او به د قسمت او نصیب خبره مې ستا لاس ته ناست یم تاله راځم بل چاله نه ځم زما 2 کاله شروع کړي چې تاله راځم اوس پر دې خدمت کوم 1500 روپۍ میاشت هغوی راکړي په نور کال په کال تاله راځم او بیا چې دا لونه شروع شي ځان له لونه کوم بس هغې کې ځان له دغه کوم یو مې زوی دي